نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار صدق الله العظيم. سورة الرعد یا لسم پارا اتم نمبر آیت فمکہ آیتن کی اللہ پاک دا توحید دلائل بیان شو. اس پا دی آیتن کی دا اللہ جل شانہ دا توحید دلائل او دا اللہ پاک کمال علم ذکر کی گی. اللہ جل شانہ فرمائی چی زما علم پا تمام مخلوقات باندی دی بیا خاص طور کلچی او موری او بچی اچت کی پگیڑا کی حاملوی دا بچی پیدا کی دل دا بچی پورا کی دل دا بچی ناقص کی دل دا بچی سبا جوندی پات کی دل دا بچی سبا نیک بختا یا بدبخت کی دل دا بچی مسلمان یا کافر کی دل دا ٹول اللہ جل شانہ فرمائی دا ما معلوم دی. ننبا مشیران دا اندازور کی چی پدے گیڑ کی دا معشوم الک دی او کجنے دا دا اندازب اخی چی دا معشوم جوندی دی او کجوندی ندی. الٹراساؤنڈ ایکسرا دا انتظام خودیش لیکن دا انتظام نشی خودی چی دا بسبا نیک وکبتا دا بسبا جوندی پاتی کی یو کمڑ کی دا نشی خودی دا بزوان کی بڑا کی با او کنما شوبالی کی بمڑ کی رزق بسمر خوری مرگ بے چرتوی دا ټول انتظامات اللہ نے علاوہ چاہتا معلوم نہیں. دادا اللہ جل شانہ علم دی چی دا انسان دا گیڑی بچی انسان تا پتہ نشتا واللہ تا پتہ نشتا پا گیڑا دا انسان کی دی پتہ دا نشتا او معلوم ټول حال دا دی بچی اللہ پاک دا دی. نو داد اللہ جل شانہ کمال علم دی. بیا دا بچی دا بغٹ شی کناقص بشی یعنی پخپل ٹیم باندے با پورا پیدا شی او کنا بے ٹیمو پیدا شی دا معلومات اللہ نے علاوہ چاہتا نشتا. کہ ڈاکٹران تاتوی خالی اندازہ بوئی یار اندازہ زمان خیال تاسے دی کل داغی خیال ٹکو خیجی کل غلطو خیجی خدا غی خپل اندازہ بھی لکہ اس پاسمان کی اوریہ زرار ہے سینسدانانو یہ امکان استا چھ باران ہوشی دادی باران خبر ادا کی چھ دیت اندازہ یادشی چھ رکھ دا اوریہ دو چھ اوریہ جو باران کی کلوشی کلونشی دادی یقین علم اللہ نے علاوہ چاہتا نشتا. بے اللہ جل شانہ فرمائی چھ تاسو سمرہ خبری پٹی کوئی سمرہ خبر اخکارہ کوئی دشپی زان پٹوئی دا گناہ دا پار او دورز زان بے پاما او غافل او نا خبر اخکارہ کوئی چھ زد دی گناہ نا خبر نیما دا ٹول دا اللہ پاک با علم کی برابر دا. یو چیز با پٹ کے خدا اللہ نے نپٹی گی اخکارہ بے کہ اللہ نے نپٹی گی زان با غافل ہے کہ خدا اللہ نے نشی پٹی دی او کہ زان بیدار ہے کہ بیام دا اللہ نے پٹی دی نشی پٹوینو کی خالی زان سرا ام اللہ پی تیز وینو کی چاہتے غورے بدیم اللہ پی دا علم دا یو اللہ دی.
د تمام مخلوق د هر خبره نه خبر ذات یو الله دی. الله نه علاوه په مخلوق کې داسې څوک نشته چې هغه د هر چا په هر خبره باندې پوهیږي. لکه دنیا کې خپل مخلوقات د هر چا جبا، د هر چا حرکات، د هر چیز معلومات، دا معلومول دا په یو ضرب ویدل دا صرف د یو الله صفت ده. په دې صفت کې د الله سره څوک ملګری نشته، دا د هغه یوازې صفات دي. او بیا الله جل شانه فرمایي چې ما فرشتې مقرر کړي دي. هغه فرشتې د انسانانو د حفاظت لپاره وي. څه فرشتې سحر راځي، څه فرشتې مازدیګر راځي. دا د انسان نه غیر چاپیره حفاظت لپاره الله پاک را لېږي. لیکن کله چې د الله جل شانه د طرف نه د عذاب یا د تکلیف امر وشي، دا فرشتې د الله پاک دا امر نشي بندولی. مخلوق دا ضرر بنی ساتي خو چې د الله حکم وي. خو که د الله جل شانه حکم وشو د عذاب یا د تکلیف، دا فرشتې دا تکلیف ته نه نشي لري کولی، ځکه فرشتې خو د الله په امر باندې دي. نو چې د الله امر د تکلیف وشو نو فرشتې دې کې طاقت نه لري. او بیا الله جل شانه خپل قانون او دستور ذکر کوي چې زه په چا باندې داغي حالت نه بدلوم تر کومه چې دی په خپل ځان باندې خپل حالت په ګناه نه بدل کړي. یعنی قوم الله پاک وی زنه هلاکو تر کومه چې دی په خپل ځان اسباب د هلاکت یعنی د ګناه نه پیدا کړي. نو که قوم کله ګناه شروع کی د رحمت په عذاب راشي، که قوم کله نیکان شي د الله پاک د طرف نه رحمت راشي. قوم سره اختیار دی. نن موږ وایو چې په دنیا کې بیماری ډېرې شو، هسپتالونه ډېر شو، ډاکټران ډېر شو، خو د دې بنیادی وجه دا ده چې الله جل شانه ناراضګي ډېره شوه. مخکې په یو پینډال ګولې کار کېده، وی د شین کاغذ ګولې مې وخوړه ښه شو، ګناهونه کم نو په وړوکي سیز به الله شفا ورکړي. اوس ګناهونه ډېر دي نو الله پاک دله تکلیف درکوي. اوس څومره ډېر دوی سړی خوري نه ښه کېږي، څومره ډېر چې هسپتال ته لاړ چې ته به چې دنیا کې بهر خلک نشته، ټول دلته دي. او یو هسپتال بلا جوړ نه چې مریضان پکې شروع ته وي دی له بلا څوک راځي. د الله جل شانه د طرف نه اراده ال د تکلیف وشي چې کله بنده خپل ځان له تکلیف وکړي. نو بنده چې مسلمانان ګناهونه کوي تکلیف برازي، که مسلمانان کله نیکان شي د الله جل شانه د طرف نه به رحمت هوا راځي. او بیا الله جل شانه فرمایي د خپل وحدانیت دلیل ذکر کوي چې تاسو ته اسمان کې برېښنا او خیر د بجلی دا پړق په اسمان کې ښکاره شي برېښنا. په دې کې ستاسو دوه خبرې وي، یو پکې ستاسو یره در باندې تندر را پرونځي، او دویمه پکې ستاسو تمه ده چې که خیر باران به وشي. دا پړق ورکوونکی ذات الله پاک دی. په اسمان کې پړق وي دا د الله جل شانه د قدرت دی. دا پړقار چې تیر شي درنې د اوبو ډکې اوریځې الله جل شانه روانې کی او د هغې نه باران ووري. یو ساس کی اوبه مخلوق بر نشي ساتلی، لیکن رب العالمین د باران ډکې درنې اوریځې بر ساتلی دي. دا قدرت د الله جل شانه. تمام دنیا کې څومره باران کیږي دا اوبه چرته دا د اوریځ کی اوریځ نه راغورځېږي. ولې نه راغورځېږي؟ الله پاک اشاره کړی. او بیا الله جل شانه فرمایي چې په دې اسمان کې دا کم ګړزار دی دې ته رعد وایي. نو یا د دې رعد نه مراد د اسمان دا ګړزار دی چې دا ګړزار هم د الله تسبیح بیانوي
دا چې ګړزار شي نو موږ اسمان ګړزار دی دا ګړزار الله یاد او یا رعد دا د فرشتي نوم دی هغه فرشته چې دا اوریځې شړي نو دا فرشتم د الله جل شانه تسبیح بیان او ټول فرشتي د الله پاک نه یریږي او د الله پاک تسبیح بیان بیا د الله جل شانه وخت پدې ګړزار کې پچا باندې تندر ورځي تکلیف ورکي هم الله ورکي او څوک الله پاک د دې تکلیف د دې ګړزار نه ساتي تندر په نه ورځيږي دام الله جل شانه ساتي او د دې دومره قدرت د دلایل د الله پاک باوجود کافران الله پاک نه مني دا الله جل شانه په بارک نبی علیہ السلام سره جګړه کی لکه یو پیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا کافران راغلي وي ته چې وای چې زمون خدای دی داغه عبادت کوي او یو دی نو دا راته لګوي چې دا خدای جوړ د سن دی نعوذ بالله د پیتر نه جوړ دی کده بل سن جوړ دی دا سه قسم خبرې شروع کی دا الله جل شانه د طرف نس کروټ رااله او دا کافران په قضیه ټول وسوځیدل الله جل شانه نظام نو الله جل شانه فرمایي چې دا کافران د دې دومره دلایل او د یووالي باوجود هم د الله پاک په باره کې جګړه کوي الله جل شانه فرمایي الله يعلم الله پاک پی کی ما باغ سبان دی تحمل كل انثى چوچتوی هر یو زنانا وما تغيظ الارحام وغچکم وی دار حمنا د زنانو وما تزداد وغچ زیاتوی وكل شيء عنده بمقدار هر یو چیز الله پاک په نسبت دی په اندازه مقرر دی عالم الغیب الله پاک پیر په غیب باندې او شهادت او پکارو باندې الکبیر المتعال وی ذات چت مرتبه والدی سواء منکم برابر دستا سنا په علم د الله پاک کی من اغسوک اسر القول چ پټکوي وینا ومن جهر به او اغسوک چ اخکار کوي خپل وینا ومن هو مستغفر بالليل وغسوک چا غپټوي خپل ځان پشپکی د ګناه په وخت کې وسارب بالنهار او ځان غافل اخکار کوي د ورځې د ګناه نه له معقبات من بين يديه د انسان د پارا فرشتي دي پر لپسې راتونکي د وړاندې ومن خلفه د نرستو يحفظون من امر الله چې دا فرشتي د دې بنده حفاظت کی د الله په حکم باندې من امر الله د عذاب د الله پاک نه د تکلیف د الله پاک نه ان الله بشک الله پاک چې دی لا یغیر ما بقوم نبدلی په یو قوم باندې حالت د دوی او نعمت حتا تر دې پورې یغیرو چې دی بدل کی ما بانفسهم هغه سوچ د دوی په خپل ځانونو باندې یعنی د خپل ګناهونو د وجې نعمت په ځان باندې په عذاب بدل کی و اذا اراد الله بقوم اور کله چې الله پاک ارادو کې په یو قوم باندې سوء د عذاب فلا مرد له پس نشتره سوک واپس کون کی دی عذاب لرا وما لهم من دونه من وال او نشتری د دی کافرانو د دی مخلوقات د پارا سوا د الله پاک اسوک مددگار هو الذی د الله پاک غزاد دی یریکم البرقات خیتازو تبریخنا خوفا د یری د تندرنا و طمع او د تمی د باران وینشئ السحاب الثقال او چلوی الله پاک اوریزی درنی درنی ویسبح الرعد بحمده او تسبیح بیانوی رعد فرشتہ دا اللہ پا حمد باندی والملائکتو من خیفت یو فرشتی دا اللہ پاک دا یرنا ویرسل السوائق اولیگی تندرنا اللہ پاک فیصیب بها من یشا پس رسیدہ تندرنا اللہ چاہتا چھ اغواری وهم یجادلون فی اللہ او دا کافران جگڑ کوي دا اللہ پاک پا وحدانیت کی وهو شدید المحال او دا اللہ پاک سخترین مواخذہ کون کی دی سخترین نیوک کون کی دی واخذ دعوانا الحمدللہ